السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ناظرین، دا چې کوم د اریانۍ ده تحصیل بحرین روسي بالاکوټ، دې خلکو تاسو ټول دنیا ته پته ده چې یاره دا خلک چې کوم دي په دې سیلاب کې د دوی چې کوم پولونه ولا د دوی چې کوم دا روډونه او لینک روډونه او جرنل روډو دا ټول چې کوم دی نو هغه نظام درهم برهم شو. بیا دوی پکې چې کوم دی یو جمع دوی په دې زانګو باندې آمد رفت وکړو، زنانو نارینهو بیمارانو مریضانو، نو انتهایي لوی تکلیف سره دا خلک مخامخ دی. بیا موږ د کې پی کې د ګورنمنټ کم چې اوس موجوده دی محمد علي شاه صاحب دی یا چې کوم دی محمود خان صاحب، د هغوی انتظار نو اخر دا خلک دونه مجبوره شو د حکومت د نااهلۍ د وجې نه، ډېر نااهله حکومت دی. نو دا خلک په دې باندې مجبور شو چې دا خلک اوس راووتل. دا تاسو له پته ده چې یاره دا د کالام سیند دی او د ټولو نه خطرناک سیند دی. دا عاجزانان نن مجبور شو په دې خبره باندې چې دوی راووتل دلته کې او اوس ځانه په خپلو لاسو باندې اپنے مدد آپ کے تحت چې کوم دی دوی دا کار شروع کړو اوس او لګیا دي چې یاره موږ ځانه د په لرګو پول ږدو. د هغې وجه دا ده چې یاره دلته کې کروړو روپو باندې د خلکو فصلونه دي، جایدادونه دي. دغه فصلونه چې کوم دی نو دوی سره به څه کوو؟ پر اوس کال چې کوم دی دلته کې فصل په کښتو باندې اړول، نو په هغې کې چې کوم دی شپږ اووه کسان سیند ته لاړل او فرید الله شهید رحمت الله علیه او دغه شانتې ایاز خلخیل شهید رحمت الله علیه او فضل شهید رحمت الله علیه، دا کسان د دې پل د لاسه چې کوم دی لاړل. نو زه خو دې خلکو ته سلوټ پیش کوم، د دې د جرأت ته، د دې عظمت ته چې یاره دا ډېر ژوندی خلک دی او د ډېر نر خلک دی چې دوی په خپله راووتل، په خپلو لاسو باندې چې کوم دی اوس دا کار شروع کړو او دوی وایي چې یاره موږ په دې ځای باندې اوس پل ږدو او د جرنل روډ سره به ټچ کوو او بیا چې کوم دی بره نه دا کم کلي چې کوم دی دغه کلي والا سبزیانې چې کوم دی دغه ټول سبزیانې چې کوم دی دا به په دغه پل باندې انشاءالله تعالی موږ اړو. او زما څونه چې مخیر حضرات دي